زلزلې را روانې دي جناب. دا د ما خبره نه ده، دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک وینا ده. حضور پاک فرمایي چې د قیامت په نښو کې یو نښه ده د تکسر الزلازل، زلزلې به زیاتې شي. او قرآن شریف دا آیت چې مې وی بعضې علما وی دا خو د قیامت دروازې هغه زلزله ده چې د قیامت په میدان کې به یو زلزله راشي. یو مثال الله ورکوي. یا بعضې خلک چې هغې د ماشوم لتي ورکولو وخت کې مړه دي، یا کمې ښځې چې هغه په حمل کې مړه دي، وی په دغه حالت کې به دوی الله جمدي کوي او د زلزلې سره به دا قصه کېږي. لیکن بعضې علما وی چې نه، هم سختر ورځ ده. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ رب العالمین آدم علیہ السلام تب آواز کی، اے آدم راشا دا اور لخکر جدا کا، اور تا چکم لخکر دی رب وی آدم علیہ السلام تا دا جدا کا. حضرت آدم علیہ السلام بر پیگی اللہ دا اور لخکر سمر دے سجدا کم، وی دا ہرو زرونا یو کم زر جدا کا اورتا. یو روایت کې داسې راځي، په بل روایت کې راځي چې په هرو لسو زرو کې یو جنت ته جدا کو، دا یو کم لس زره دوزخ ته جدا کا. اوهو صحابه په جړا شو، صحابه په جړا شو چې دا یو پکې بچ کېږي چې دا به لا څوکي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وی ما جاړه، وی دا شمیر به خدای په یاجوج او په ماجوج پورا کوي، هغې کې به دا شمیر الله پورا کوي. او په مخکې قومونو چې زموږ نه مخکې کم خلک کافران تیر شوی دی، په هغوی به دا شمیر پورا کوي. او بیا نبی علیہ السلام او فرمایل وی د دې نور مخلوق په مقابله کې تاسو دومره یې لکه د یو سپین غوی په شا کې چې یو تور داغي. ډېر لوی مخلوق د ستاسو نه علاوه دا شمیر به خدای په هغې باندې پوره کوي. نو صحابه بیا څه ناڅه خوشحاله شو. هغه به هم زلزله راځي، غرض به راځي. او دې وخت کې بعضې علما وایي چې د دې آیت نه د قیامت نه مخکې زلزله مراده ده. ځکه قیامت چې راځي د قیامت زلزله ته وي نه مراده، ځکه د قیامت چې کوم وخت کې راځي نو هغه وخت کې به ماشوم نه، خلک به ټول بالغان نه. هغه وخت کې به د ښځې په ګېډه باندې بچي نه، ښځې به ټولې شنډې شوې وي، ماشومان به نه کېږي. او چې څومره خلک دي دا به بالغان د قیامت د راتلو وخت کې به نابالغه نه، ټول به بالغان وي. دا د قیامت نه مخکې دا خطرناکه زلزله ده. او یو حدیث پاک کې راځي، الله دې مونږ وساتي، وی دغه زلزله چې کله راشي که نه دا زلزله، نو وی د ښار دا خلک به دې بانډو ته منډې کي، ځنګلونو ته به منډې کي، او د ځنګل درندګان به ښارونو ته را منډې کي. دا چې څومره زمري دي او دا څومره شرمقان دي او دا څومره اتیان دي، دی به په ځان نه پوهېږي، دی به ښارونو ته را منډې کي. ګډې چیلې او څاروي شرمقان به یو ځای سریږي. اوهو دا سوچو په یا په ځان به نه پوهېږي. او د حاملې ښځې نه بچی غورځېږه، او چې پی ورکوي بچی لاندې غورځوه، یو شور به، یو منډه به، یو غوبل به. زمارونو دا د خدای طاقت دی، د خدای قدرت دی. الله ته دا ټول مخلوق داسې دی، داسې لکه ما او تا ته میږي نه هم زیاته، ما او تا په میږي دونه طاقت نشته او دونه قدرت نشته چې میږي په دې لاس کې پروتي، په دې دونه طاقت زموږ نشته لکه څومره چې خدای په دې ټول مخلوق طاقت لري. یو آن سره یو ټک سره چې فیصله وکړي ختم. یو ځل نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډېر زیات پریشان و. صحابه ورته وایي د الله رسوله ولې داسې پریشان یې؟ وی څنګه خوشحاله شم، الله راته منظر وښو، څنګه خوشحاله شم؟ وی اسرافیل علیه السلام په خوله کې شپېلۍ نیولې ده، سر یې پټیټ کړی دی، غوږ یې خدای ته مایله کړی دی چې کله به الله اواز کړي چې پوک پکې وه. نو مارونو موږ ډېر غافله یو، موږ ډېر غفلت کې پراته یو. زلزله راځي، زلزله راځي، زلزله راځي. موږ ته خلک ډېر ټلیفونونه کوي چې د مرګ په سړي راشي، بیا سړي ته هر څه رایاد شي. مخکې ورځ کې هم ټلیفون وکړو، یاره جي زلزلې دي. ما ویو دینو بیا وی یاره جي نو ډېرې خطرناکې دي. ما بلکل دې نه نورې به خطرناکې راځي. وی یاره جي دا به څه چل کېږي؟ مې مرو به که نه مرو به؟ وی ښه مرو به. نو مې ولې پلار دې مری راوړي دي؟ مرې به نه، څه به کې؟ مرې به که نه. داسې دا مرګ نه مونږ یریږو، یریږو خو تیارې وله مونږ نه کوو. ولې زلزله راځي؟ په دې سوچ پکار دی.
دا خو د خدای طاقت دی او قرآن کې مرادي او حدیثو کې مرادي چې زلزلې به راځي او د قیامت نښې دي. ولې راځي؟ د خدای عذاب دی. ولې د خدای عذاب راځي؟ خدای مونږ خفه کړی دی. الله مه خفه کوئ، اسم نشته. الله مه خفه کوئ. که زلزله راله او پکې ملم شونې څه نشته، او چې الله دې خفه کو نو چې زلزله در باندې راله نو بس بیا چې د سره څه کوي نو کوي به د سره. نه مو دې خفه کړی خدای پاک، چا نه دې خفه کړی. رښتیا ووایئ. زما قسم په خدای چې دا مونږ کوم ګناهونه او کومې غلطۍ کوو، که دا د حضور پاک په زمانه کې وي نو مونږ نه به هجرت کړی وي، مونږ به نه وي پرېښی. نن پردي مال ته خلکو بډې والي دي که نه دي والي؟ یو سړی پردی قرض غواړي، ماله قرض راکه قرض راکه، نیت یې دی چې یو ځل مې تېره لاس کړې بیا دې ما نه په سترګو ووینې. هلکه تا سره خو ښه کوي چې تا له قرض در کوي، خو تا سره ښه کوي. چې ته دې قرض غواړې او تا له قرض در کوي، سوچ وکړه نن رور له قرض نه ورکوي، تا سره خو ښه کوي، نو تا ورته نیت د مخ نه خرابه کړی دی. اوروسه د چا باندې قرض دی، مدیون دی او دی مړ شو، د ده سزا څه ده؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم په داسې سړي جنازه نه ده کړې چې مړی به سینګ راغی وی هل علیه دینو، قرض پې شته؟ که وی به چې قرض پې نشته نو جنازه به یې پې وکړه، او که وبه وی چې او د الله رسوله قرض پې شته، وی هل ترک لدینه وفاء، وی د قرض څه پیسې یې پرېښي چې قرض یې پې خلاص شي؟ کوي به چې او د الله رسوله پیسې پرېښي دي قرضدارو له، قرض به یې پې خلاص شي، بیا به مخکې شو جنازه به یې پې وکړه. او کوي به چې په دغو قرض ته خو پیسې نه دي پرېښي د قرض د خلاصي دپاره، وی صلو علی صاحبکم، وی تاسو پې جنازه کوئ ده پې نه کوم جنازه. دومره سخت شی دی. دقسې یو مړی راغی، حضور پاک تپوس وکړو قرض پې شته؟ وی او د الله رسوله، وی قرض دې څه پرېښي دي؟ وی نه، وی صلو جنازه پې وکړئ ده پې نه کوم. ابو طلحه رضی الله عنه د الله رسوله صلی علیه، وی زه ته پې جنازه وکړو قرض یې په ما، زه به یې وله خلاص کړم. نو بیا ورمخکې شو جنازه یې پې وکړو. موږ نن څومره په دې پیسې وهو، ټګي څومره کوو او دوکه څونه کوو او دین پسې خبرې څونه کوو. موږ رسمي مسلمانان یو، خفه کېږئ مه. دړه نه که موږ مسلمانان شو نو موږ د پیغمبر په نقش قدم روان یو. دړه نه که موږ مسلمانان شو موږ د خدای قدر کوو. دړه نه که موږ مسلمانان شو موږ د پیغمبر قدر کوو. دړه نه که موږ مسلمانان شو موږ د شریعت قدر کوو. نن موږ خدای پسې خبرې، پیغمبر پسې خبرې، دین پسې سپکا. د دین خبره راشي نو موږ ته مخ واړو. علماو پسې خبرې، جماعت پسې خبرې، مدرسو ته سپک کتل. زه کله حیران شم، عبدالله ابن ابی په ټولو منافقانو کې سردارو، رئیس المنافقین و د منافقانو سردار. جنازې به هم نبی علیہ السلام سره کولې، منځونه به هم ورسره کول. ګوره دغه کېده جهاد لبم ته باقاعده جهادونو له تللی دی. جهاد کې دنه لئن رجعنا الى المدینة لیخرجن الاعز منها الاذل. روجې به هم نیولې، صدقې او خیراتونه به هم ورکول، مشوره کې به هم نبی علیہ السلام سره ناستو، مسجد نبوي کې هم سره ناستو. او د منافق ولې ورته منافق وایي چې کله به موقع ومونتله نو بیا د دین دشمن، ولکې دین نو خوښ. ظاهر کې منظم کو، جهاد څونه ګران کار دی، جهاد لبم ته، خو چې موقع به ومونته دړنې دین نو خوښ. قسم د الله په ذات جماعت کې ناصب کله زم په ځانه مو یریږم او په دې مخلوقه مو یریږم. هلکه دا خو چې مونږ کله مقومونو نو زمونږ د خولې نه دین پسې خبرې خېجي. دا خو چې مونږ هم کله یو ملګري سره کینو او هغه ملګري لګي علماو پسې خبرې کوي، مونږ هم ورسره ملګري شو. دا خو مونږ هم یو ځای کې چې کینو او یو ملګري په مدرسو پسې خبرې شروع کړي، مونږ هم سر ورسره اړو. دا خو مونږ هم چې یو ځای کې کینو او یو ملګري نیکانو پسې صحابو پسې خبرې شروع کړي، نو مونږ هم ورسره اړو چې دا ملګري خبره نه نشي. حضور پاک باندې جنازه م کوله، زوی ته وی لاړ شه چې کله مړ کېده، وی د نبی علیہ السلام کمیس راوړو په ما به اچې. دونه عقیدت و. حضور پاک نه کمیس واچوا والا او په ما باندې واچوا، او پیغمبر علیہ السلام ته وایي چې په ما جنازه وکړي. حضور پاک له زوی راغلی سوچ مسلمان او عبدالله یې نومو، وی د الله رسوله زما پلار عبدالله بس نا جوړه دی عمرې. وصیت یې کړی دی. څه وصیت یې کړی دی؟ یو دا چې ته به خپل کمیس راکې چې ورته ور واچوم، او دویم د جنازه به پرې ته کې. پیغمبر علیہ السلام مبارک ګوره عقیدت یې دا نه چې عقیدت یې نو کمیس یې غواړي جنازه پې کوي. حضور پاک وی ټیک شوه، کمیس یې وله ورکه
او چې کله جنازه تیار شي نو ما ته وایه د به جنازه کوم. چا ورته وی صاحب دا خو منافق دی، ته دله کمیس ورکې. او یو وخت کې عباس چې په بدر کې قیدي شو نو په دغه کمیس نو د بل چا کمیس پی پورا نو دی عبدالله ابن ابی کمیس را کړی، دا د هغې بدل خلاصو. وی زما کمیس ورته فایده نه رسوي، سړی منافق دی. خو د عباس د هغې کمیس بدل ولا خلاصو. چې کله جنازه تیاره شو نبی علیه السلام لاړ او صحابه ځان سره کړل، وی زه جنازه پې کوو. چې جنازې ته سنګ سپونه ودرېدل، عبدالله ابن ابی ته حضور پاک ور مخکې شو، حضرت عمر راغی رضی الله عنه او د پیغمبر علیه السلام دی سینې مبارکې ته مخامخ ودرېد. داسې بادر بسو کی چا که چې مړی وشي نو د قوم خلک هم غمجني، بچي هم غمجني. هغه وخت څوک د هغه بد ویلی شي د پلار په جنازه کې به چا د پلار بد وی؟ که کافر مې بد نشي ویلی، قوم یې ولاړ دي، بچي ولاړ دي، نوسي ولاړ دي، خوریان یې ولاړ دي، ماما زامن تربوران ټول ولاړ دي. او عمر کې دین دی دین نیغ راغی د حضور پاک دی سیرې ته مخامخ ودرېد. په بخاري مسلم کې راځي بالکل مخامخ. او ورته سوی اتصلي على هذا المنافق، الله رسول په دې منافق جنازه کې ته په داسې سړي جنازه کې؟ قال یوم کذا کذا و کذا، په فلان کې ورځ دا خبرې کړې وې، د خو ته نه معاف کړې. دی عبدالله ابن ابی. ابو جهل خو در سره توره راغشتې را، نرتوب پشان میدان کې ولاړ دی، په خپل دین نرو نر مړ شو، په خپل دین نرو، په کفر نرو، کفر کې نرو. عتبه خو توره را واغشته، شیبه خو توره را واغشته، دې سپېره خو ستا جامه باندې داغ ولګاو، دې سپېره خو ستا په عزت ته تیلې ورته کړې دی. فلانکي وخت کې تا ته ذلیل لفظ نه دی ویلی عیاذا بالله، فلانکي وخت کې دا نه دی ویلی، دی نه دی ویلی، دی نه دی ویلی. حضور پاک له خدای عجیبه پویه ورکړې او عجیبه صبر ورکړې. اخر عني یا عمر، عمر رستو شا، داسې بهادر عمر رستو شا چې په دې کارو نه شو. عمر ورته څه وایي؟ وی ته خدای نه منې کړې جنازې نه؟ وی نه نه منې کړې، الله ما ته ویلي دي ان تستغفر لهم او لا تستغفر لهم، ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. که ته ولا بخنه غواړې که نه غواړې نه بخم، که اویا زله ولا بخنه غواړې بیا هم نه بخم. ما ته خو الله دا نه دی جنازه پې مه کوه، دی ویلي چې بخم یې نه. ګوره حضور پاک څه وایي؟ ای عمره ما ته خدای وایي که اویا کره ته بخنه غواړې نه بخمه، خو که ما ته دا پته ولګېده چې د اویو نه په زیاتې بخي، د اویو نه زیاته بخنه ولا غواړم. هغه دشمن چې د پیغمبر د سپینې جامې دشمن، بی بی عائشه غوندې بی بی چې قرآن ورته پاکه ویلي دي په هغې الزام لګولی. لیکن حضور پاک صبر ته ګوره، که ما ته پته ولګېده چې او یو نه زیات باندې بخیلي کېږي او یو نه زیات ولا بخنه غواړم، اخوا شه عمره. جنازه یې پې وکړله او جنازې نه پسې څه چل وکړه، قبر ته حضور پاک دا منافق ورښکته کړه او په دې کونډو د پاسه کېنو او قبر ته یې ورښکته کړه. نو الله آیت نازل کړه لا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره. عمر چې د تویلو ټکی د تویلو نن نه پس به د منافق جنازه کې نه کې او نه به قبر ته ودرېږي. دغه عبدالله ابن ابی چې پیغمبر علیه السلام خدای پاک رستو ورته اعلان وکړ چې منافق وګورئ په قبر به نه ودرېږي او یا زره به خلک غواړي او یا کرته نه